بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بعض اوقات مونږ ته بیمار راشي، هغه وایي چې زما د شوګر بیماري، هغه وایي چې بعض اوقات ماته د وجود مې داسې لږ رپېږي، لږه خوله را باندې راځي. نو دا چې دی نو زیاتر د شوګر لیول په وینه کې د کمیدو علامت دي. نو د دې باره کې نن تاسو سره یو څو خبرې کوم، چونکې دا ډېر زیات عام دی، ډېر عام دی. دې ته مونږ هایپوګلایسیمیا وایو. د هغې بعض اوقات وجوهات چې دي نو هغه دی چې خوراک ډېر کم شوي، یا بالکل څه خوراک یې نه کړی، یا انسولین چې څوک لګوي هغې د خپل لیول نه کافي زیات انسولین ولګوي، یا دوایانې زیاتې استعمال کړي نو هغه وله د شوګر لیول چې دی نو هغه ډېر کم کړي. یا بعض اوقات داسې چې د حد نه زیات څه اکسرسایز وکړي یا واک وکړي، نو دې کې ابتدایي کم علامات چې دي نو هغه اچانک بیهوشي ده، او که فوراً علاج ونه شي نو دا ډېر خطرناک هم کیدی شي. خو د دې عام علامات چې کوم دي نو دې کې دا وجود داسې لږ رپېږي، د زړه دړکن چې دی نو هغه تیز شي، نری خوله پې لږه راشي، سر چکرې پې، او داسې بېچیني ډېره زیاته، او داسې بیمار ته لوږه ډېره زیاته لګي، او نظر هم لږ ګډوډ شي، کمزوري ورته ډېره زیاته وي، د سر درد هم بعضې ټایم کې پکې، او داسې مریض شي نو ډېر زیات ریسټلس وي. نو دې کې یو خو دا ده چې که اویلیبل وي نو فوراً پکار ده چې ټیسټ وکړي شي، چې ټیسټ وکړي. او که فرض که د ټیسټ سره د شوګر لیول کم وي نو هغه ټایم کې چې خوږ څیز څه اویلیبل وي، که ګوړه اویلیبل وي، چیني، څه ټافي، څه اویلیبل وي چې هغه لږ وخوري، یا څه جوس موسي چې هغه وڅښي، نو دې سره شوګر لیول کافي دغه شي، او یو 15 منټ پس دی بیا دوباره چیک کړي. دا اکثر موږ هایپوګلایسیمیا هغې ته وایو چې د 70 نه اکثر شوګر لیول کم شي نو دا په هایپوګلایسیمیا دغه کې راځي. خو کله دا بیهوشي او دا نور علامات چې نو دا زیاتر چې د 50 نه کم شي نو دا علامات دي. خو د 70 نه چې کم شي نو دې لږ لږ علامات چې دي نو دا شوګر بیمار کې لږ لږ بعضې ټایم کې دا ټول چې ما څونه ووایي دی کې لږ ورته وي. نو دا چې دی نو د دې فوراً دغه پکار دی علاج، او که زر اویلیبل هلته کې څه دغه ني، او فوراً خوږ څیز هم اویلیبل ني، نو یا خو د بیا زر ځان هسپتال ته نږدې ورسوي، یا نږدې ډاکټر ته دې ورشي. خو د دې چونکې دا لیول کمیدل چې دي نو دا بعضې ټایم کې ډېر خطرناک هم کیدی شي، نو پکار دا ده چې د دې فوري علاج وشي. نو دا یو څو خبرې وې د هایپوګلایسیمیا په باره کې. ډېره مهرباني.